زمونږ دا سات راغلی دی چې کومو خلکو د نیمه دا مفتي سردار حقاني شهید چې چاته یاد دي دا د هغه برخوردار دی او ماشاءالله په کلار روان دی علم او حفظ ادارې کمپلیټ شو او د داسې خلکو نه موږ ډېر فخر پرې محسوس یو موږ پراوډ یو د دې نه چې زموږ اسلام او زموږ پاکستان په مخکې بوځي او یقینا د دې پلار نه نو والد صاحب نو په ټول پاکستان چې په ټول دنیا کې مسلم ورلد کې به د هغه یو نوم څنګه چې په پاکستان کې داسې په دنیا کې او انشاءالله دا به څنګه مخکې تاسو ته موږ ویډیو خولو نن دا راغلی دی چې لږ ټایم پاتې دی لږ ټایم پاتې دی ډېر په سمه لار روان دی او سات موږ ډېر پراوډ یو او ښکلې لاره باندې روان یې او په 12 کال عمر کې تا هغه څه وکړل چې خلکو په 42 او 45 سال کې کړی حفظ دا کمپلیټ شو څونه باندې څلور سپارې حفظ ته پاتې زه د 33 سال سړی یم او ما له په سمه په دغه قرآن نه راځي په سلو یې وایي زه د حفظ وکړو په یاد باندې یاد د څلور سپارې ورسره پاتې دي نو داسې خلک پروموټ کول غواړي داسې خلک مخکې راوستل غواړي موږ هم ورسره ویډیوګانې کوو ضروري نه چې موږ پکې څوک اوچته وو او انټرټینمنټ ته پکې ښایو نو تاسو ولې ډېر ویوز ورکوئ داسې خلکو له ویوز ورکوي زما دې نه ورکوي زمونږ په پیج باندې هسې ویوز راځي خلک به یې ګوري خو نور چې څونه پیجونه سوشل میډیا والا خلک دي هغې ته زه دا پیغام ورکوم چې داسې خلک را مخکې کړي چې ملک له څه وکړي او د ټول نه غټه خبره ده چې اسلام له څه وکړي چې څه ویل غواړي आवाज तेज تاسو ځان مننه چې تاسو موږ دومره ټایم راکړو موږ تاسو لرالو او تاسو په دې باندې موجود وئ څه به کول غواړې مخکې د پلار چې کوم ستا یو انکم ویډیو ادوره خوب و که نه خواهش و د هغه چې زه به مسلمانان په سمې لاره کوم نور مې په سمه لاره کوم هغه د هغه یو سوچ چې کوم و هغه داسې پاتې شو هغې پوره کولو دپاره به محنت کې هغه به کې هغسې که نه مستقبل لپاره زموږ دغه سوچ ته شکر الحمدلله د نورو ملګرو هم دعاګانې دي ستاسو دعاګانې دي انشاءالله په حفظ باندې دا حفظ پوره شي دی انشاءالله فروری کې بار درې باندې زموږ خپله د حفظ د سربندي ده او انشاءالله خدای به یو ورځ راولي تاسو ته به خدای هغه ورځ هم وښیي چې انشاءالله زما په علم د سربندي او بیا مستقبل لپاره زموږ دغه سوچ دی چې د والد به نقش قدم به ځو او دنیا دپاره د اسلام دپاره به څه ناڅه کوو انشاءالله نو دا سات دی بس دله څونه سپورټ تاسو نه کېږي سپورټ ولا ورکوئ او چې موږ بکواس او غلط څیزونه شیر کوو او اپلوډ کوو د هغې نه ښه دا ده چې داسې خلکو مرستې دي وکړو داسې خلک دې رامخکې کړو چې زموږ د ملک نه څه وکړي زموږ د اسلام نه څه وکړي